د پی ایس ایل په تاریخ کې په ایمرجنګ کلاړیانو کې محمد نعیم یو ډېر غټ ریکارډ جوړ کو. د پی ایس ایل په تاریخ کې ایمرجنګ کلاړیانو کې د محمد نعیم غونډه پرفارمنس تر اوسه پورې یو بیټسمن هم نه دی ورکړی. محمد نعیم په دې پی ایس ایل کې 12 میچز کې 314 رنز کړي دي, 162 سټرایک ریټ سره 65 د هایست سکور دی. صاحبزاده فرحان هم ښه سکور کړی, خو صاحبزاده فرحان ایمرجنګ کلاړی نه دی جی. اوس که تاسو وایئ چې صاحبزاده فرحان, نو صاحبزاده فرحان ایمرجنګ کلاړی نه دی. صاحبزاده فرحان دی نه مخکې هم پی ایس ایل ریپرزینټ کړی دی. پی ایس ایل کې هغه د اسلام آباد یونایټډ ټیم نه علاوه د لاهور قلندر ټیم سره هم پاتې شوی دی یو څو سیزنو کې, خو هغه رنګ بیټینګ هغه نو کړی. نو صاحبزاده فرحان ایمرجنګ کلاړیانو کې نه راځي. محمد نعیم شو, علي رضا شو, داسې نور ینګ کلاړیان چې کوم هغه ایمرجنګ کلاړیانو. نو ایمرجنګ کلاړیانو کې محمد نعیم یو ډېر غټ پرفارمنس ورکړ. اوس نعیم دې څوک د در سره مکمل تاریخ شریکوم, دا یو پښتون کلاړی دی غوړې, دا پښتنو د سیمې نه تعلق لري چې د کوم ځای نه تعلق لري دا په دې باندې په محمد نعیم باندې ډیټیل سره خبره کوو. جی لاهور قلندر محمد نعیم باندې ټرست وکړو, یو څو میچونو کې د فیل هم شو, هغه نه پس محمد نعیم ته کنسسټنټلی چانس ورکول د لاهور قلندر یو ډېر غټ اقدام او یو ډېر ښه اقدام. محمد نعیم چې کوم دی تعلق لري د پاڼه چینار سره, خو اوسېږي کوهاټ کې. جی محمد نعیم یو تعلیم یافته هلک ته یونیورسيټي اف لاهور نه د ډیګري هم کړی دا, نه مطلب ښه ایجوکیټډ هلک ته دا کوهاټ ته. جی خپل لوکل کرکټ ډسټرکټ کورم کې د شروع کړو, لوکل کرکټ خپل مقامی کرکټ چې کومو ډسټرکټ کورم نه د شروع کړو. انډر 19 ریجن فاټا 2017 او 2018 کې د کړی دی. ایچ ای سی یونیورسيټي ټورنامنت کې هم د خلوبه کړی و. لاهور قلندر پلیئر ډیولپمنٹ پروګرام کې هم راولپنډي قلندر د طرفه د 2018 کې لوبه کړی و. حافظ المحمود ټورنامنت کې هم کورم لوکل کلب نه لوبه کړی و. سینیئر سٹی کرکټ 2021 کې هم لوبه کړی و. پلیئر ډیولپمنٹ لاهور 2022 حصہ هم دی. ګلوبل ټي 20 ټورنامنت نامیبیا کې شو چې کې هم د لاهور قلندر ریپرزینټ کړو او پاغه ټورنامنت کې هم د ډیر ښه پرفارمنس ورکړو. نېشنل ټي 20 کپ کې هم د فاټا نمائندګي کړې ده. 2024 کې سند پریمیر لیګ کې هم د لوبه کړې ده. پریزیډنټ ټرافي ګریډ 21 ګریډ 2 چې کوم دی هغه کې هم 2024 کې کوم ګریډ 2 ټورنامنت او پریزیډنټ ټرافي هغه کې هم د لوبه کړې و. پنجاب پریمیر لیګ 2024 کې هم د لوبه کړې و. نېشنل ټي 20 کپ 2025 هم د فاټا د طرف نه لوبول دي. او اوس پی ایس ایل کې چې د کم پرفارمنس ته 2025 هغه تاسو لیدو چې پی ایس ایل کې 2025 کې هم د لاهور قلندر د طرفه لوبه کړې ده. اصل کې محمد نعیم چې کوم دی انټرنیشنل کرکټ لا یا پی ایس ایل کې انټروډیوس شو, نو دا د لاهور ډیولپمنٹ چې کوم پروګرام دی, لاهور پلیئر ډیولپمنٹ پروګرام, هغه کې لاهور چې کوم دی دا کلاړی هانټ کړی دی او په د باندې لاهور یو ډیر غټ انویسټمنټ کړی دی لاهور قلندر. او لاهور قلندر لچ د کم رزلټ ورکو, نو دا غي دا ټول انویسټمنټ ول د په یو پی ایس ایل کې خلاص کو. لاهور قلندر چې د بد سمره انویسټمنټ کړو, هغه ټول انویسټمنټ احسانونه چې کوم دی د ول په یو پی ایس ایل کې خلاص کړ. په فائنل کې د شپک چکیو واخلې ویجی, دا هم یو کلاړی د پی ایس ایل کې یو غټ ریکارډ شو چې په فائنل کې یا چا هم تر اوسه پورې د پی ایس ایل په فائنل کې یو بیټسمن شپک چکی نه دی واخلي چې هغه هم دو واخلې, دا هم پکې ریکارډ جوړ کو. نو محمد نعیم یو ډیر ډاډا پلیئر دی, یو ډیر ښه کلاړی دی او راتلونکي ټایم کې د پاکستان لپاره یو ډیر ښه کلاړی هم ثابت دی شي. نو تاسو د نعیم حواله سره لري, کمنټ لازمي وکړئ.